أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تزر وازرة وزر أخرى سورة النجم 38 نمبر آیت دی 38 نمبر آیت کې د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام د صحیفو د مضمون ذکر دی او مخکې نه بحث او مضمون د یو خاص کس متعلق روان دی چې کوم کس نوم تاریخ کتابونو کې ولید بن مغیره ذکر شوی دی او دغه ولید بن مغیره د سړی و چې د اسلام طرف ته یا مایل شوی یا اسلام قبول کړی خو د یو ملګری هغه ورته وویل چې داسې کار وکړه د اسلام مه قبلوه او د اسلام د نه قبلولو چې کوم وبال او سزا دغه بس بیا رقم څه خبره نه راخو دغه بس ته مال پیسې راکړي په دې اړای باندې به تیر راکړي په دې باندې په پیسو باندې خبره وشوه د ولید بن مغیره او دغه کس په منځ کې دی ولید بن مغیره ولې کې پیسې ورکړل به کوم څه خبره شو ولې کې ورکړل بیا منکر شو نور نه ورکول به لګي نور ورکړل هغه کس ته ویل چې په دغه لکه پیسو باندې غوسه سر عذاب نه اخلم او زه به دې نست قیامت پر منکر شم چې مال در سر راکړم نه دي بیا به درې نمبر کې ول نور ورکړل باقي کې ویل لیکل وش او لیکل به دې خبر باندې وش ته پیسې مدل ورکړل د کوپر چې کوم عذاب د نظام وځي باندې به دا سړی تیرې زبینه ته او دا غینه بات لړ په کوپر باندې کراک شو همدا کا سړی مضمون دې ذکر کې روان دي او بر د 33 نمبر نشرو شوی دی چې افرایت الذي تولى ایت ورد حق سړی تولى چې مخه واړو دین نه واعطى قليلا واكدا لګي پیسې ورکړلې به بخل شروع کړ نور نه ورکولې او دا مضمون ثابت ویل چې د خپل ځان د پاره د فکر مطابق چې خپل فائدې او به پیسې نه ورکول بخیلو نو د دین او د امت بس غم د سره وکي دغه ځکه مضمون روان اوس دغه کس متعلق قران ذکر کوي چې آیا دی خلکو ته د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د صحیفو علم هم نشته دغه عبرت حاصل کړي او ناجایز معاهده نه کوله ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په صحیفو کې یو خبره دا الله تزر وازره وزر اخرى چې نشي او چتواله یو چتاون کې وزر اخرى بوج د بلچا د ګناونو د کفر بوج یو سړی بل سړی نشي چتواله سړی بل چاته وي ته ګناونه کوو زما سر لکه وزي ذمہوار آیات کفر وکا او زما سر له وکا زي ذمہوار شو مستابه بز دغه سزا ته روما نو د موسی عليه السلام او د ابراهيم عليه السلام په صحیفو کې تعلق وټولو کتابونو کې تعلق وا چې دا نشي کېدی نو دغه صحیفې هم نه وی کتلې دومره خبر نه دغه ناجایز معاهده کول د کافر سره ایمان پر خودو او دوی مضمون به دا و چې وان ليس للانسان الا ما سعى چې نه به د انسان د لپاره بغیر د هغه نه چې کوشش کړي د انسان کم کوشش هغه د اعتباري او چې کوم انسان کوم کې کوشش نه کړي نو هغه د اعتبار نه دغه کې دوه مسلې شولې یو دا چې د یو چا ګناه او د هغه د کفر بوج بلکې څه چتولې نشي او دوی مدا مسله شو چې خاصه مهنت ته بکته کېږي دغه مطابق په سره کېږي دوه خبرې شو په دې مضمون باندې به لګ سوالات راځي او دغه سوالات جوابونه واضح یو سوال دا دی چې یو کس د ګناه بوج بل سړی نشي چتولې حدیث مبارک کې دی چې کله بکم کور کې په مړی پس جړاګانی کېږي او چغ سوري والا کېږي دا ګډي وډي ویل کېږي نو بده په وجه باندې مړی ته باقی دا عذاب ملوي نو اوس دا چغ سوري بد اخلاقی خود یو کس نه دا عذاب بل چته ملوي نو دا پر دې آیت سره تضاد لري کنه بل لري نو تضاد نشته تضاد ذکر نشته دی چې اصل کې دغه حدیث کې د هغه خلکو ذکر دی چې کم خلک په خپل معنی چې ژوندیو په ژوندانه باندې په مړو بس بچي وهلي ګریوانونه بشلول یختبر وکل او هغه عادتونه په کور کې پاتې شو خلک دې منی نکو او دې مړ شو اوس کې کشران بیا دغه کار کوي نو ته بیا ګناه وبال ملاوي یو داش او دویم دار چې دا کس په کور کې وصیت وکړي چې ګوره کله زمړ شو ما بس بخي چغي وخی چې خلکو ته پته ولګي چې دا قیمتي سړی او خلک بس خپره چې دا وصیت سکور کې وګورم بیا به دغه ګناه وبال به ترسيږي چې دای نه کړي د مخکې د عادت خپل نو کور کې دغه چغو صورت لپاره وصیت نه دی کړي بیا ته څه ګناه ایسو باري په سر باندې ناراض نو دې سره تضاد نشته د دویم آیات کې چې وان ليس للانسان الا ما سعى نه به د انسان د لپاره بغیر د هغه نه چې کوشش کړي نو بده ځکه هغه مسائل چې انسان وفات شي ژوندانه هغه د لپاره تلاوت کې ثواب ورته بخ دغه کوشش نه دی کړی دغه بل چا کوشش دی
دغه شان د کې حج بدل چې سړی د بل چا په ځای باندې تل د حج ورلګي او پات شوی دی ژوند دی او دې تل دغه په ځای باندې حج کوي دا کې دي شي کنه شي کېدی داغه مال نه دغه په ځای باندې زکات ور کوي زکات راوباسي ور حواله کوي دا څنګه دا کې دي شي کنه شي کېدی نو ټول په کتابونو خو لیکل چې جایز دي زکات ثواب بخل دغه د اهل سنت والجماعت باندې اتفاقی عقیده ده دغه شان د صدقو ثواب بخل د قومي اتفاقی مسله ده حج بدل چې کوم دی د بل د طرف نه حج کول د هم اتفاقی مسله ده حالانکه د خور دی کس خپل سعی نشو مهنت نشو د بل چا مهنت شو نو دې څنګه کې د آیات چې کوم دی اصل کې معنی ده چې الله ليس للانسان الا ما سعى چې د انسان د پاره بنې بغیر د هغه نه د کوشش کړه یعنی انسان په سر چې کوم فرایض ذمہواری دي هغه فرایض او ذمہواری به الله دې پارېږي چې د خپل من ادا کړي او ګوډه دغه فرایض په خپل نه ادا کړي بل ادا کړي نو بیا نو د زمانہ پارېږي مثال په تور د باندې منځ پرس او دینک دا په ځمانه زوی لګیا د منځونه ورلګي او د روزه نه سي بل څوک لګیا دی په دیړې څوک نیول غول روزه نسی او خپل معنی د روزه نه نسی نو دغه خود د خپل ذمہواری او د نه ادا کوي نو اوس په دې صورتونو کې د ذمہ پارېږي نشي پاتې شو په نوافلو کې صدقاتو کې نو دغه مسله صدقاتو کې د آیت شامل نه دي صدقات والا حکم بیل هغه ثواب چې کوم دی مړی ترسي پاتې شو د حج مسله او د زکات مسله نو حج او زکات هغه صورتونو کې ادا کېدي شي اگر چې دا فرایض دي چې کله د مړی وصیت موجودي حکم موجود دی چې زما بځه مر زما مال نه زکات حواله کوي او ګزمون شوم زغ په حال د حج قابل نه يم بیمارم یا هر څه مجبوره چې لرم زما بځه به تاسو حج وکړي نو په دې صورتونو کې اصل کې د وصیت لپاره اعتبار دی نو د دې وصیت په وجه باندې د شو کده په خپل باندې کړي او د وصیت هم نه کړي سره به چاته ویری نه دي بلکې په خپل مرزي روان دي حج ولکه زکات مال نه ولا زکات وباسي په دې باندې د زمانه پارېږي د په حال هم مجرم پاتش وان سعيه سوف يرى او یقینا زرد چې مهنت د سړي په هم د ته کتل کېږي لیدل کېږي به د بل مضمون ته اشاره ده بل مضمون دا دی چې واځي انسان ظاهري اعمال تعالی تعالی نه ګوري چې انسان د ښه عمل کړی دي او د ښه کار کړی بلکې دغه عمل حقیقت الله تعالی ګوري چې د عمل په کم نیت باندې کړی دی اخلاص پکې څومره او چا د پاره کړی دی نو هغه صورتونو کې بددي په سره راځي چې د عمل قبول یا قبول نه د دې آیات مبارکه د وضاحت به حدیث کې د چې انما الاعمال بالنیات د نیتونو د اعمالو د دارومدار په نیت سره د څنګه نه دی هغه شان په بدلای چې نیت خرابي دریاکاری د بل سنیتی نو په هغه صورتونو کې د عمل نه قبليږي د ځکه کې مضمون دا چې د اعمالو ظاهر ته الله نه ګوري بلکې د اعمالو حقیقت ته ګوري چې په کم نیت باندې په کم څه د پاره کړی دی ثم يجزاه الجزاء الاوفى بیا بدلا ورکړل چې د کستا بدلا پورا دغه نه بعد چې دا شرطونه برابر شي وان الى ربك المنتهى او یقینا ستاره طرف تاسو د سفر انتها ده اخر کې تاسو خپل رب ته واپس کیږي نو منتهى معنی دا تاسو خپل رب ته واپس کیږي دا مضمون شو مطلب شي او لفظي معنی سره جوړیږي چې یقینا ستاره طرف تاسو د سفر او د منډو ترلو انتها ده یعنی اخري حد بدی الله تعالی یقینا په پیش کیږي با محاوره معنی سره جوړیږي چې ستاره طرف تاسو واپس کېدلی نو دې آیات کې دا مسله ثابتوي چې دغه مجرم چې پیسو باندې خپل کوبر او بال په بل سر باندې وراړي نو دې په دې خبره باندې نه پیږي چې درب مخې ته ورزم او څه جواب وکړو او درب مخې ته ورتل او دا خبرې کوي چې مارسه موحدي کې کوبر مې اخستر او اسلام مې خرڅ کړي او دا خبرې ورته وچریږي باندې چریږي دومره د سوچ نه کاو دې مضمون ته نه کات وانه یقینا د الله هو اضحك وابكى دا خلق خندای او خلق جړای څه مطلب خلق باندې حالت راولي چې خلک خوشاله شي وخاندي او په خلق باندې بد حالت هم راوستي چې خلک لاغي په وجه باندې وځاړي یعنی اختیارات مکمل د الله تعالی سره د بل اچا سره اختیارات نشته چې د بل چا ګناونه په سر باندې اخلي یا خپل نیکیان لري او بلته حواله کې ځان ته خلاص شي نو دا خبره د اچا په اختیار کې نشته بلکې د الله تعالی په اختیار کې د هر څه الله تعالی او چا اختیار نه ورکړي چې د پلانګي کو پر سر باندې والا او هغه آزاد هغه به جنت ته لاړ شي ته به جهنم ته لاړ شي نو دې څنګه کې د اختیارات او خبره د اختیارات مکمل د الله تعالی سره بل هیڅ سره نشته وانه یقینا د الله هو امات واحيا د خلق وجني او خلق را ژوندې کوي خلق د ژوند ورکول چاته مر ورکول د الله تعالی په اختیار کې ده هم تصرفات د الله تعالی ذکر شوی تصرفات اختیارات د الله تعالی سره دي د بل چا سره باطل موحدي مکوا
وانه خلق الزوجين الذكر والانثى یقینا دی الله تعالی پیدا کړی د جوړي د انسانانو نارینه او زنانه د اختیارات هم د الله تعالی سره دي من نطفه د یوې نطفه نه اذا تمنى هر کله چې وګرځول شي وان عليه النشأه الاخرى او یقینا بدی الله تعالی باندې راځوند کول په دویم ځل باندې دا خلک د بار ژوند کې د اختیارات هم د الله سره بل چا سره نشته نو موحدی د الله سره د بل چا سره موحدی مکوا وانه یقینا د الله هو اغنى واقنى حمدا مالدار کوي خلکو درا واقنا او صبر ور کوي خلکو ته اقنا چې کوم د اصل کې دا د حفاظت ناقص شوی دی حفاظت په معنا سره راځي همدغه معنا شو چې وانه هو اغنى یقینا د الله تعالی خلک مالدار کوي واقنا او مال ورله محفوظي بیا د مال ورکول محفوظ کول د الله تعالی کول شي چې چاله مال ورکی بیا ول محفوظ هم کی چې ضایع نشي وانه یقینا د الله هو رب الشعراء د رب د شعراء استوري دي شعراء د استوري یو استوري دي چې په جهالت په زمانه کې به ځنې خلکو عبادت هم کاوه نو دغه اختیارات او دغه ملکیت هم د الله تعالی سره دي وانه یقینا دی الله اهلك عادا الاولى دی الله هلاک کړي دي عادیان اولنی عادیان د نوح علیه السلام نورسته یو زورور طاقتور قوم په دوه حصو کې دا تقسیم یو عادي اولاد بل عادي اخرى دي ورستانه عادیان د اول ته چې کوم دی صالح علیه السلام راغلی دی هود علیه السلام پیغمبر شوی او دوی نه د منل د قوم هلاک شوی دی په تیزی هوا سره دا دویم چې کوم دی د دویم عادیان ته بیا صالح علیه السلام راغلی دی د عادي اخروی وای او دا خلک هم به د الله تعالی په قهر باندې اخته شوی دی هلاک شوی دی نو دغه مضمون مخکینه صحیفو کې موجود دی نو دغه مضمون دی کتلې ویند الله تعالی نه به یره پیدا شي وي د کوپر او بال به پیژندلې وي او بیا په پیسو باندې به د کوپر معاهده نه کوله فما ابقى الذين حسوا پاتې شوی نه دي ټول الله تعالی هلاک کړی دي وقوم نوح قوم د نوح علی السلام هم من قبل د دینه مخکې دغه دوانو عادیانو د قومونو نه مخکې د نوح علی السلام قوم هم هلاک شوی د کوپر په وجه باندې نو کوپر یو لوی وبال لري او دغه کې د پیسو معاهده نه چلیږي انهم یقینا دوی کانوا هم اظلم واطغى هم ډیر ظالمان او ډیر سرکشه وو د نوح علی السلام قوم والمؤتفقه هغه پر لپسې کړي د لوط علی السلام احوا چې ولټ کړي دي نو داغي احوال هم تاسو ته معلوم دي چې د کوپر د ګناونو په وجه باندې الله تعالی څنګه قومونه هلاک کړي دي نو دغه مضمون چاته یاد نه به الله تعالی په کوپر باندې ګناونو باندې ډډه کې دي نشي فغشا حنو پټ کو دغه کلو لره ما هغه عذاب غشا چې کوم عذاب پټ کړیو فبأي آلاء ربك تتمارى نو بکم نعمت درخ پر باندې بته جګړی کې او نه به منی الله تعالی کوم نعمت نه بته منکری کې جګړی وکي جدا نه منم دا نه منم هذا دا پیغمبر نذیر ير ور کون کې د من نذور الاولى د يرون کو اولنونه یعنی دا د پیغمبر دغه څنګه مخکینی پیغمبرانو دغه په شان ده کې دي نو بیا د تصوري نه منئ عذبت العذبتو رانزدې شي او رانزدې کېدونکې اساس چې قیامت ته ليس لها من دون الله کاشفه نشتره د هغه د پاره بغیر د الله تعالی نه څوک ظاهرون کې الله تعالی به ظاهري الله تعالی به خلق ته خلق د مخلوق په ګلاس نه رسي افهم هذا الحديث تعجبون افهم هذا الحديث دا خبر د قران تعجبون تاسو تعجب کوي یعنی حیرانه کې وته جګنده بټی کې نه منئ وتضحكون او د ملندو د پاره خان دی ولا تبكون او جاړی نه چې دا مضمون سمره درون مضمون دی وانتم صامدون تاسو غافل یی صامدون د معنی دی صامدون په معنی د غافلون سره راضی کم چې اکثر هم پسرین د معنی اختیار کړی دا او صامدون په معنی د سندرو ویلو سره هم راضی چې د قران مضمونونه تاسو واورئ د عذابونو تاسو وینئ د الله تعالی قدرتونه معلوم کړي د انسان ذمہ واری تاسو به جنئ او په دې حال کې تاسو به سندریم لا وایي یا سندري اورئ نو دغه دواړه معنی چې کوم دي تفسیر مله په قران هم نقل کړی دي پس جدول لله تاسو سجده وکي خاص الله ته وعبدوا الله تعالی عبادت کوي صحیحانو کې د حدیث ته بخاری مسلم شریف کې ذکر دا سورته دا ولنه سورته د نبی عليه السلام کافرانو ته او مسلمانانو ته یو ګټ جماعت ته بیان چې کله د تلاوت کو داغې نه بعد نبی عليه السلام دې څنګه چې کله ورسېد سیدیا وکړ او رسیدي سره سم ټول مسلمانانو او کافرانو سره بیریان هم سیدی لړ به اختیار سیدا وکړه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې پدې کې یو سپینګر یو د قریش د خاندان سره چې ډېر عزت بوډا و د محفل کې ناس
د سجده ونه کړ او خاورې راوال ته ته ورنږدې کړلې چې زما د پاره بس دا کافي ده. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی فرمایي چې دا سړی ما په جنگ کې ولیدو چې قتل شي او وجل شي او د کفر په حالت باندې خاتمه وشو مړ شو. د دې آیات نه د معلومي کې د واقعیت ولې دلته سجده کول لازمي دي. اگر چې بزنه یو آیاتو کې دا مسله همشته چې نبی رسول الله دا ځکه نه وایو سجده ونه خدای دا نه معلومه کې سجده د بیخینه ده کړي. ممکن ده چې د آیات اویلو یا اوریدل نورسته د نبی رسول الله او دس نه او سجده ورسته کړي نو دا انا په خونه شو ولا چې ورسته ونه کړله خو دا ټیم کې ونه کړله نو ورسته خو کولم جایز دي کې د ورسته کړي خو دې ځکه سجده لازمي ده.